یو انسان نیک عمل او بد عمل لا به تله کې کېښودلی شي. نیک عمل او بد عمل به تله کې کېښودلی شي. نیک عمل چې به تر دا به سپک وي او بد عمل به بد عمل به درانه وي. الله به ملایکو ته حکم وکړي ملایکو دا بنده جهنم ته بوځي. چېرته یې بوځي؟ جهنم ته بوځي. ځکه علامه قرطبي لیکلي دي وایي آدم علیه السلام به شین لباس او شین پټکي به یې اچولي داسې به ولاړ وي. ملایک به هم ورسره ولاړ وي. هغه د نبی علیه السلام امتي وه دا لاس ونیسو جهنم ته به یې بوځي. نو آدم علیه السلام به آواز وکړي وا احمده نو راشه ستا امتي روان کړی دی او جهنم ته یې بوځي. نبی علیه السلام به رامنډ وي انفن کې به ځان راورسوي ارجع امتي زما امتي راوګرځوئ. आवाज दूर की ارجع امتي زما امتي راوګرځوئ. ملائکه ته حکم وکړي حکم معمولي دي ته رب ذوالجلال نو غواړه الله ته ووایه. الله ته आवाज وکړي الهي امتي به جهنم ته روان دي زه غواړم چې جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي. بیا به الله ملائکو ته وایي ملائکو زما دا بنده راوګرځوئ. د نبی علیه السلام دا امتي راوګرځوئ. نو واپس به راولي او د دې نیک عمل او بد عمل بیا تل کې کېږي چې نبی علیه السلام زما هم محکوم په خپل باندې وي. هغه بیا نیک عمل با سپوږ دي چې بد عمل بدرانه وي. ځکه حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړ چې قیامت کې به کوم ځای کوو. نبی علیه السلام وفرمایل چې عائشې یا به د فول صراط سره ولاړم یا به د فول صراط سره ولاړم او یا به د آب کوثر سره ولاړم اوبو سره او چې کوثر اوبو سره ولاړم او یا به د طول میزان سره ولاړم. دریو ځایونو کې ما ګورې عائشہ بیبي ته نبی صلی الله علیه وسلم چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ودرېږي نو نیک عمل به سپک وي او بد عمل به درانه وي. الله ورته وایي زما محبوب صلی الله علیه وسلم ما د آدم علیه السلام سره دا وعده کړې وه که ستا د بچو نیک عمل کم وي نو بیا به جهنم ته اچوم او که نه نیک عمل سیوا وي نو بیا به جنت ته اچوم. لہذا ستا د امتي نیک عمل چې کوم دی دا ډېر زیات کم دی. دې وجې به داسې چېرته لېږم جهنم ته به اچوم. نبي علیه السلام مبارک په د جیب نه یو پرچه راوالي او هغه نیک عمل کې به یې کېږي نو نیک عمل به درانه وي چې بد عمل به سپک وي. الله به حکم وکړي ملایکو ته دا بنده مې ووهه جنت ته یې بوځي. چېرته جنت ته یې بوځي. نبي علیه السلام واپس روان شي راکس کول آواز ورکړي من انت ته څوک یې؟ ابو عیسی انا محمد رسول الله صاحب القرآن یما زه نبي علیه السلام یما